بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ د دې نه پس تاسو سره څو خبرې کوم. مولانا فضل الرحمان صاحب بچی دي، مولانا اسد محمود، مولانا اسجد محمود، مولانا انس محمود، درې واړه عالمان دي. عمران خان ستا بچی د فرنګیانو په غېږ کې لویږي. عمران خان ستا بچپن د خلقو، ستا لړکپن، ستا جوانی د هغې ویډیوز نن هم په میډیا باندې شته دی. عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب باندې د خپل کور د طرف نه خپلې بیبي کتاب نه دی لیکلی. ته په پاکستان کې واحد هغه ګنده سیاستدان یې چې د خپل کور زنانو ستا د کور د دنې د چاردیوارۍ په باره کې کتاب لیکلی دی. ریحم خان ته د مولانا فضل الرحمان صاحب سره خپله موازنه کې. مولانا فضل الرحمان صاحب خو هغه عظیمه هستی ده په بین الاقوامي دنیا کې ستا خلاف په عدالتونو کې فیصلې موجود دي. مولانا فضل الرحمان صاحب د حیا علامت دی. مولانا فضل الرحمان صاحب د پاک دامنۍ علامت دی. د مولانا فضل الرحمان صاحب د یوې بیبي نوم دلته په دې مجلس کې چاله نه ورځي. ستا د وړمبنۍ بیبي نوم دی جمایمه، ستا د دویمې ښځې نوم دی ریحم خان، ستا د درېیمې ښځې نوم دی پینکي، او بیا پته لا نه لګي چې دا سلسله به تر کوم حده پورې رواني. مولانا فضل الرحمان صاحب د هغې سینو قیادت کوي کومو سینو کې چې دننه قرآن پروت دی. مولانا فضل الرحمان صاحب د هغې سرونو قیادت کوي کومو سرونو باندې جی سلمان کسکر یم قدرمندو. تاسو واورېدو د دې سړي دا باس که نه؟ مولانا صاحب چې کوم دی سم حل وکړو نو چې څه وجو هغه بس دیو په دې دنیا کې مسلمانان دي او نور ورته مسلمانان نه ښکاري. د مولانا سا دغه بچي څه دي تاسو وکته؟ یوه معلم دین او بله معلم دین او بله معلم دین. د هغه خلکو بیان مونږ ته کوي که نه چې هغه چاته نه دي معلوم. هېڅ څوک یې نه پېژني. مړه تاسو یې پېژنئ یا څوک دي؟ تاسو یې پېژنئ نه پېژنئ که نه؟ دا درته هغه پېخچان وکړو ښه ویې پېژنئ. بچي عالمان دي، په خپل عالم دی او د بل ښځې د بل دغه چې کوم دی هغه دا حالات دي وروره، او د دیو دغه حل دی. یا مولانا نو که د بل چا په باره کې دې داسې الفاظ استعمال کړی او دومره صفت دې ورله کړی وی نو خلکو به در سره منلی وی چې او حقیقت کېدی شي. نو تا د داسې سړي په باره کې خبرې وکړې چې هغه هر چا ته معلوم دی، نو هغه هر سړی پېژني، بله څوک نه پېژني. دغه کردار بلا چاته نه معلوم. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله چې په دې کې مولانا مفتی فضل غفور صاحب چې څه خبرې کړې دي نو هغه یو حقیقت ویلی دی چې مولانا فضل الرحمان صاحب هغه یو عالم دین دی. دغه رنګې د هغې درې بچي دي هغه هم عالمان دي. دغه رنګې د هغې د بیبي نوم چې کوم د دې خلکو ته یاد نه. بل طرف ته د هغې په مقابله کې ته چې د کم لیډر صفتونه کې او په کم لیډر باندې ننګ کې نو د هغې بچی چې کوم دی د یهودي په کور کې لویږي، د هغې بچی د یهودي په کور کې اوسیږي چې هغه ټوله دنیا ته معلومه ده. دغه رنګې د هغې چې کوم بیبیانې دي د هغې نومونه چې کوم دی اکثر خلکو ته یاد دي. دغه رنګې مولانا فضل الرحمان صاحب هغه چې د کوم خلکو مشري کوي نو هغه عالمان دي، د هغوی په سینو کې قرآن پاک پروت دی، هغوی د قرآن پاک حافظان دي. بل طرف ته ستا لیډر چې د چا مشري کوي نو هغه څوک ډمان دي، څوک ګډېدونکي دي، څوک څه دي څوک څه دي. نو یعنې ستا لیډر الحمدلله زما د لیډر سره نشي برابرېدلی. ځکه په پښتو کې یو متل دی وایي که غوښه ډېر هم چې کوم دی وسوځي خو د پیتۍ نه چې کوم دی ښیي. نو که زما عالم ډېر هم کمزوری شي ولې انسان دی خطا به دې کېږي. موږ ورته پیغمبر نه وایو، نور ته د پیغمبرۍ نسبت کوو چې هغه به ګناه نه کوي یا به د ګناه نه پاکي. کم از کم خپل لیډر زما د لیډر سره مه برابروه. د دې په مقابله کې د علماو دشمن دغه سلمان وایي چې که د دې په ځای دي د بل چا خبرې کړې وي او د نبي اسلام خبرې کړې وي او د هغې صفت دې کړی وي نو ثواب به درته میلاو شوی وي. نو زه هم ویمه ته چې د چا صفت کې که د دغې په مقابله کې د نبي اسلام صفت وکړو نو ثواب به درته میلاو شي. نو کم از کم په علماو پسې سپکې سپورې مه وایه، په علماو پسې ردې بدې مه وایه. مولانا صاحب یو حقیقت ویلی دی او زه تا ته چیلنج در کوم که چېرې ستا د لیډر بچي د یهودي په کور کې هغه نه اوسېږي د يهودي په کور کې د هغې تربیت نه شوی
نو زه مجرم یم، زه د خپل چې کوم د جماعت پرې ښودو ته تیار یم. که چېرې داسې وي نو بیا ستا د دې خبرو په علماو پسې، ستا بیا د بکواس کولو په علماو پسې، ستا د ردې بدې ویلو په علماو پسې څه مقصد؟ په دې خو مونږ نه پوهېږو. خو نن افسوس دی چېرته چرسیان او پوډریان خلک به راپاسي، زمونږ په علماو باندې به ردونه کوي، زمونږ په علماو باندې به ګوته اوچتوي. اول خپل ځان صحیح کوي، اول خپل حیثیت وپېژنئ، بیا چې کوم دی په علماو پسې غاپئ او بکواس کوئ، نو بیا هم چې کوم دی څه خبرې وي. نو الله رب عزت دې زمونږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.